دا بل ورور یو سوال کې دی وایي چې بعضې علما دا خبره کوي چې مونږ دیوبندیان یو او حنفیان نه یو، یعنې زه دیوبندي یم خو حنفي نه یم. د دې وضاحت پکار دی. خو وروره وضاحت دا دی چې دیوبندیت او حنفیت خو د یو بل مخالف نه دی او د دې تضاد او تقابل صحیح نه دی چې یو بل سره دا په ضدیت کې یو انسان دا کوي چې یاره حنفیت د دیوبندیت په ضد کې دی یا دیوبندیت د حنفیت مخالف دی. دا تضاد چې څوک هم کوي نو دا بالکل د دې غلطي کوي. حنفیت، دیوبندیت، ماتوریدیت، اشعریت دا ټول یو نظریه، یو سوچ او یو فکر دی. یعنی کم کس چې دیوبندي وي دی به حنفي وي، دی به اشعري وي، دی به ماتوریدي وي. غیر مقلد چې کم دی هغه حنفي نشي کېدی، دیوبندي نشي کېدی. دغه رنګې بریلیان، پنجپیریان، وابیان هغه دیوبندیان نشي. لہذا که یو کس د ځان نه دا تشریح کوي دی که به د هغه خپل څه مقاصد وي او هغه کې به تعصب وي، هغه کې به نور څه داسې وایرس به پکې چې یو کس ځان ته دیوبندي وي او حنفیت نه انکار کوي. دا خو ډېر عجیبه فلسفه ده، کله د جمعیت نه انکار، کله دیوبندیت نه انکار، کله د حنفیت نه انکار، کله ماتوریدیت او اشعریت نه انکار کول. لہذا داغه نوې نوې نظامونه دی الله پاک ته معافي وکړي. د دې یو داسې مثال دی زه تاته وایم لکه نقاش یو کس نقشونه به جوړول، هغه له یو کس راغی چې زما په دې املا باندې د زمري تصویر جوړ کړه، د زمري شکل. نو هغه خپل ستنې او سامان وغیره راواغسته او دته نقش جوړو، تصویر او شکل د زمري جوړو د په املا باندې. نو چې کله د په سرمن کې هغه ستنې ورټومبلې نو هغه خو ډېر زیات درد کو، دته تکلیف نه دی وته چې تاسو جوړې وي دا وای د خو د زمري سر دی، ویره دا سر خو پکې ما جوړو دا خو ډېر درد کوي. بیا وې زه دا پنج او لاس او د خپل بوله جوړه کوم نو چې کله هغه جوړو هغه درد کو نو د دام پرې دا پکې ما جوړو دا ته کټ کا. بیا دا لکې جوړول نو دام ته کټ کا دا لکې پکې ما جوړو. نو هغه نقاش ته وای چې لکه دا بسنګ زمري چې هغه سر نه دی، هغه پنجه نه دی، هغه لکې نه، دا خو زمري سره خو دا ټول شیزونه ضروري او لازمي دي. نو زه وایم چې دیوبند دا بسنګ دیوبند شي دا هغه کې حنفیت نه، هغه کې اشعریت ماتوریدیت نه. نو دا خو ډېر عجیبه، دا خو ځان له خپل تشریح شو، دا خو یو جدا فرقه یو ډله حساب کړه. لہذا دا د خلکو یا د تعصب نه ډک دي، دا بعضې ملګري یا نور خپل ذاتي مقاصد دي پکې، په دې وجه باندې داسې خبرې بعضې کسان کوي. لہذا دې کې احتیاط پکار دی. داسې که یو کس وایي چې یاره زه حنفي ځان ته ځکه نه وایم چې یاره بریلیان هم ځان ته حنفیان وایي، نو داسې خو پنجپیریان هم ځان ته دیوبندیان وایي، نو سبا به ته ځان ته دیوبندي هم نه وایي. کله د جمعیت نه انکار، جمعیت والا ټول دیوبندیان دي، دیوبندیان دا ټول حنفیان دي او دغه رنګي ماتوریدیان او اشعریان دي. نو کته وی چې یاره مثال بریلیان ځان د حنفیان وي، ځان د حنفي نه ویم، سبا به ځان د څوک شیعه به راپاسي یا به ځان د مسلمان وي، ته به بیا د اسلام نه انکار کوي، ځان ته به مسلمان هم نه وي. چې اوس بریلیان حنفیان ځان ته وایي نو داسې پنجپیریان خو زیات دیوبندیان وي، سبا به ځان ته دیوبندي هم نه وي. دا استدلالات د دې خلکو غلط دي، دې خبرو پسې د خلکو مزي. دیوبندیان هغه عظیمه قافله الحمدلله موږ فخر سره وایو موږ دیوبندیان یو، او دیوبندیان الحمدلله دا اشعریان او د غرنګي ماتوریدیان حنفیان د اهل حق هغه عظیمه قافله د حق ده چې ډیر د دین لوی خدمت کړي او رب العالمین دې د دوی خدمات قبول کړي او الله دې د دغه قافلې سره زموږ حشر وکړي. الله تعالی دې موږ ټول ته صراط مستقیم باندې تګ آسان کړي. نو داسې خلکو دې خبرو باندې بالکل پروا مه کوئ. څه وخته پورې به بعضې ملګري څه خبرې کوي که هر څه وایي چې زه دیوبندي یم، حنفي نه یم، او کله وي اشعري نه یم، او کله وي ماتوریدي نه یم، او کله وایي دیوبندي نه یم. کوي به څوک د سره انکار کوي، څوک الله نه مني، څوک فرشتې نه مني، څوک کتابونه نه مني، څوک آخرت نه مني، دوی دې پکې حنفیت نه مني. به هر حال د داسې خلکو په خولو باندې هېڅ پروا مه ساتئ او خپل
د اهل حق او علماء دیوبند سره خپل تعلق هغه برقرار ساتي. الله تعالی دې موږ ټول ته په دغه صراط مستقیم د اهل حق او علماء د دغه قافلې د دې پیروکاری او د دې سره په دغه حق جماعت کې شمولیت او د دې حمایت الله تعالی موږ ټول ته په دې استقامت را نصیب کړي. دا دویم ملګری وایي چې یو کس